बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ګرانو شاګردانو، نن زموږ لیکچر دی ایررز ان پروګرامینګ. څنګه چې تاسو ته پته ده چې کله موږ یو پروګرام ایگزیکیوټ کوو، که هغه د پایتان پروګرام که هغه په سی لینګویج کې، که هغه په سی پلس پلس کې، او که هغه په بل لینګویج کې، هغه کې ما سره ډیفرنٹ ټایپس اف ایررز راځي. دا هغه ایررز د وجه نه زما پروګرام نه رن کیږي، یا زما پروګرام نه رن کیږي، یا زما پروګرام چې کوم آوټپوټ دی هغه صحیح نه راځي، یا زما د پروګرام چې کوم انپوټ دی هغه نه اخلي، یا دغه ټایپ اف ایرر زما په پروګرام کې راځي. لکه که زه ووایم چې یو پروګرام او ایررز راتلل چې کوم دی دا یو بل سره تړلی او لازم او ملزوم شی دی، نو زه به غلط نه یم. کله چې مونږ یو پروګرام لیکو، سپیسیفیکلی یو کمپیوټر پروګرام، نو مونږ مخکې لیکچرو کې دا کتلو چې د پروګرام مونږ سره یو سپیسیفیک ترتیبي، مونږ سره یو سپیسیفیک ګرامري، مونږ سره د هغې ګرامر مطابق، د هغې کوډډ ورډز مطابق چې کله زه پروګرام ولیکم او کله زه هغه ایگزیکیوټ کم، زما کمپایلر هغه انډرسټینډ کی، نو ما سره هغه پروګرام ایگزیکیوټ شي او ما ته زما جواب راکړي. خو که زه هغه د هغې د رولز خلاف لاړ شم، د هغې پروګرامینګ لینګویج، او د هغې چې کم رولز دي د هغې مطابق خپل پروګرام ونه لیکم، نو هغه بیا ما ته ایررز راکوي. ایرر مطلب یو داسې قسمه سټیټمنټ، یو داسې قسمه سټیټمنټ شو، یو داسې قسمه ورډ شو، یو داسې قسمه ساين شو، یو داسې قسمه سپیشل کریکټر شو چې د هغې د وجې نه زما پروګرام نه ایگزیکیوټ کیږي او غلط آوټپوټ ورکوي، یا اړو ایگزیکیوټ کیږي نه، هغې ته مونږه ایرر وایو. په پایتان لینګویج کې او تقریبا ټولو لینګویجز کې مونږ سره ایررز دي. زمونږ په پایتان لینګویج حواله سره چې مونږ کله دا ګورو، نو مونږ سره 3 ډیفرنٹ ټایپس اف ایررز چې کوم دی هغه ایگزیسټ کوي. یو ته مونږ وایو سینټیکس ایرر، یو ته مونږ وایو رن ټایم ایرر، او یو ته مونږ وایو لوجیکل ایررز. سینټیکس ایرر، رن ټایم ایرر، لوجیکل ایررز. څنګه چې د دې د نوم نه مونږ ته ښکاري، سینټیکس ایرر هغه ایرر ته وایي چې هغه مونږ سره د ګرامیټیکل مسټیک د وجې نه راشي. دا هغه ایرر دی چې کله یو پروګرامر یو کوډ لیکي او هغه سپیسیفیک کریکټرز پرېږدي او د هغې د وجې نه زما پروګرام نه ایگزیکیوټ کیږي، هغې ته مونږه سینټیکس ایرر وایو. لکه فار ایگزامپل که مونږ سی لینګویج لیکو، نو مونږ د هر سټیټمنټ په اینډ کې سیمی کولن اچو. که ما سیمی کولن وانه اچو، ما ته به ایرر راشي. دې ټایپ اف ایررز ته مونږ وایو سینټیکس ایرر. نو سینټیکس ایرر مونږه داسې ډیفاین کولی شو چې the error that occurs due to the syntax یا due to the wrong typing of grammar یا due to the violation of rules of grammar of a specific language is known as syntax error. syntax اصل کې مطلب دی grammar of a programming language. که فرض که زه x is equal to y plus z لیکم، نو دا به ما سره یو خوا به که پلس لیکم، یو خوا به یو ایکس یو خوا به وای وي، دا به په سیمی کولن اینډ کیږي. ما سره به زما پروګرام د کرلی بریسز نه شروع کیږي، دا به اینډ کیږي په کرلی بریسز باندې. ما سره به زما مین چې کوم دی هغه میجر فنکشن دی، د هغې نه به سټارټ کیږي. دا ډیفرنٹ ټایپس اف ایررز چې کوم دي دې ته مونږ سینټیکس ایررز وایو. زما د پروګرام به دا سپیسیفیک ایکسټینشن وي، لکه فار ایگزامپل زه د پایتان پروګرام په ډوټ پی وای ایکسټینشن سټور کوم. که زه دا ډوټ پی وای باندې سټور نه کم او زه ډوټ سی پی پی باندې وکم، نو دا به چرم زما کمپایلر ایگزیکیوټ نه کی. داسې قسمه ایررز ته مونږ وایو سینټیکس ایرر. هغه ایرر چې د ګرامر د وجې نه، د غلط ګرامر د وجې نه، یا د رولز د فالو کولو نه، لکه چې رولز فالو نه کې، د هغې وجې نه مونږ ته زمونږ په پروګرام کې راځي، هغې ته مونږ وایو سینټیکس ایرر. مونږ سره په هر یو لینګویج کې دا سینټیکس ایرر شته. فار ایگزامپل په سی سی پلس پلس کې مونږ سره سیمی کولن لازم دی د هر یو سټیټمنټ ته. که سیمی کولن یوز کې، دا به کریکټ وي، دا یو ګرامر رول دی. خو په پایتان کې مونږ سره دا نشته.
داسې په پایتان کې موږ سره نور ډیفرنٹ رولز دي لکه فور ایگزامپل ما سره فرنٹ فنکشن دی نو فرنٹ فنکشن چې زه لیکم دا ما سره په بریسز کې راځي که دا زه په بریسز کې ونه لیکم ماته به ایرر راکوي ولې ځکه چې د دې ما سره یو رول ډیفاین دی ما سره یو سپیسیفیک سینټیکس ډیفاین دی او کله چې زه دا سینټیکس یوز نه کم نو چې کله دا زه ایگزیکیوټ کوم کمپایل په ټایم کې دا ماته ایرر راکوي او دغه ایرر ته زه وایم سینټیکس ایرر نو هغه ایرر چې هغه ما سره د کمپایلیشن په دوران راځي مطلب په انیشیل سټیج راځي هغه ته زه وایم سینټیکس ایرر او د دې ایرر د وجې نه زما پروګرام رن کیږي نه څنګه چې موږ شروع پروګرامونه کې ویلو چې موږ سره یو سورس کوډ وي چې زه لیکلو کوم هغه سورس کوډ چې کله زه کمپایل کوم هغه ما سره آبجیکټ کوډ ته کنورټ شي هغه آبجیکټ کوډ چې کوم دی هغه بیا زما کمپیوټر رن کی نو زموږ سورس کوډ چې کوم دی چې کله هغې کې ایرر راغی نو هغې کمپایلیشن سټاپ شو او هغه ما سره کنورجن نه کیږي د هغې آبجیکټ کوډ ته او زما پروګرام نه رن کیږي او دا ایرر چې راغلی دی د دې وجه څه ده د دې وجه دا ده چې ما دا پروګرامینګ لینګویج چې کوم رولز دي هغه فولي فالو کړی نه دي که چېرته ما دا رولز چې کوم دي د پروګرامینګ لینګویج چې کوم دي دا فولي فالو کړل نو بیا به ما سره دا سینټیکس ایررز چې کوم دي دا ناراضي نو اگین سینټیکس ایرر هغه ایرر کوم چې د ګرامیټیکل میسټیکس اف لینګویج د وجه ناراضي هغه ته مونږه سینټیکس ایررز وایو بل ټایپ اف ایررز ما سره دي رن ټایم ایرر او زما سینټیکس بالکل ټیک دی او ما پروګرام رن کا کمپایل مې کا کمپایل شو او د کمپایلیشن نه پس ما سره دی رننګ اف ا پروګرام او زه پروګرام رن کوم فرض کا زه تاسو ته وایم زه ایم ایس افیس دی د دې ډاٹ ای ایکس سی فایل چې زه کلیک کوم دا زه یو پروګرام رن کوم کله چې زه دا رن کوم د هغې دپاره سپیسیفیک سپیس ضرورت دی فرض که ما سره 10 MB سپیس ضرورت دی او کرنټلی ما سره زما سی ډرایو ډکه ده او هغې کې 2 MB سپیس دی نو آیا دا پروګرام به انسټال شي نه دی به ما ته ایرر راکړي دغه ټایپ اف ایررز ته زه وایم رن ټایم ایرر هغه ایرر چې هغه د پروګرام په ایگزیکیوشن دوران کې په رننګ دوران کې راشي ډیو ټو ان اویلیبیلیټي لکه ما سره ریسورسز نشته ما سره میموري نشته زما ریم کم دی زما د کمپایلیشن څه ایرر دی زما چې کم وینډوز ډېر داسې پروګرام دي تاسو به کتلي د وینډوز 10 دپاره جوړ دي د وینډوز 7 دپاره نه دي جوړ د وینډوز 11 دپاره جوړ دي په وینډوز 10 نه رن کیږي دغه ټایپ اف ایررز ته زه وایم رن ټایم ایرر چې هغه زما سینټیکس بالکل ټیکی زما پروګرام بالکل ټیکی زما ایکسټنشن هم د فایل بالکل ټیکی خو هغه زما اپریټینګ سیستم سره یا نور سافټویر سره کمپیټیبل نه وي لہذا چې زه کله هغه رن کم هغه ماته ایرر راکړي هغې ته زه وایم رن ټایم ایرر د ټولو نه غټ چې کوم اگزامپل دی د دې همدغه د انسټالیشن شو فور ایگزامپل ما سره تاسو ایم ایس افیس انسټالوئ او چې تاسو ایم ایس افیس انسټالوئ تاسو ډاٹ ای ایکس سی کلیک کړئ اوس تاسو سره میموري نشته او ته انسټالې نو اتوماتیکلی هغه به تاسو ته ایرر درکوي سیملرلی هم داسې که ما سره فرض که زه یو اولډ ورژن وینډوز ایکس پی ما سره ده او زه په وینډوز افیس 2016 انسټالوم نو چې کله زه کلیک وکړم نو ماته ایرر راکړي ولې ځکه چې دې پروګرام ته هغه ریسورسز نشته کم چې دې ته په رن ټایم کې پکار دي نو دغه ټایپ اف ایررز ته زه وایم رن ټایم ایرر چې ما سره زما په رننګ او په پروګرام دوران کې راشي هغې ته زه وایم رن ټایم ایرر اوس د دې نه پس ما سره یو بل ټایپ اف ایرر دی چې هغې ته زه وایم لوجیکل ایرر لوجیکل ایررز دا تاسو به کتلي او مخکې به م انشاءالله تاسو نورو لیکچرو کې وګورئ موږ سره لوجیکل اپریټرز دي چې لکه ګریټر سمالر دا different types of equal to not equal to دا different types of logical operators دي ما سره نو هغه type of error چې د هغې د وجې نه ماته غلط ریزلټ پروډوس شي ګورئ په سینټیکس ایرر کې ما سره فایل کمپایل کیږي نه بالکل په رن ټایم کې ما سره زما فایل کمپایل شو رن کیږي نه په لوجیکل ایرر کې زما فایل کمپایل هم شي رن هم شي خو چې کم آوټپوټ ما ته راشي هغه غلط وي اوس د دې غلط آوټپوټ وجه څه ده چې کم سټیټمنټس او کم اپریټرز ما یوز کړي دي هغه غلط دي
فرض کزه یو سټیټمنټ ولیکم چې 2 is greater than 4 اتوماتیکلی دا غلط دی خو زما پروګرام سینټیکس ټیک دی نو دا به رن شي کمپایل بشي رن بم شي خو چې کوم آوټپوټ ماته راشي هغه به غلط وي ځکه چې 2 is not greater than 4 2 is less than 4 نو داسې قسمه ایررز چې هغه ماته زما د لوجیکل غلطو او زما د غلط یوزیج اف اپریټرز یا زما د غلط سټیټمنټس د وجې نه راځي هغې ته زه وایم لوجیکل ایررز. For these errors occur due to the wrong types of work. For example, 4 is greater than 5 یا 5 is greater than 4 او په if statement کې ورته زه ولیکم چې wrong نو چې کله ما سره دا کنډیشن ایگزیکیوټ شي ما ته به په آوټپوټ کې رانګ شو شي حالانکه دا صحیح دی. نو داسې قسمه ایررز ته زه وایم لوجیکل ایررز چې زما د غلطۍ زما د یوزیج زما د اپریټر د یوزیج او زما د اپریشن ناپوهۍ نه راشي یا غلطۍ نه راشي هغې ته زه وایم لوجیکل ایررز. نو ما سره یو ځل بیا تاسو ته وایم 3 ډفرنٹ ټایپس اف ایررز په یو پروګرامینګ لینګویج کې یا پروګرام لینګویج یا کمپیوټر پروګرام ایگزیکیوشن او کمپایلیشن کې راځي. یو ته مونږ وایو سینټیکس ایرر یو ته مونږ وایو رن ټایم ایرر یو ته مونږ وایو لوجیکل ایرر. سینټیکس چې د ګرامر د وجې نه راځي رن ټایم چې د انویلیبیلیټي اف ریسورسز یا د ورژن ډیفرنسز نه راځي او لوجیکل ایرر چې د اینډ یوزر د غلط اپریټرز استعمال د وجې نه راځي. رن لوجیکل سینټیکس ایرر کې ما سره پروګرام اړو کمپایل کیږي نه په لوجیکل ایررز په رن ټایم ایرر کې ما سره زما پروګرام کمپایل شي خو رن کیږي نه او په لوجیکل ایررز کې ما سره زما پروګرام کمپایل هم شي رنم شي خو د هغې چې کوم آوټپوټ دی هغه غلط وي. انشاءالله مخکې لیکچرو کې مونږ بیا دا ټول اپریټرز چې کوم دي دا ډسکرایب کوو.